خوشا قاسه کړه لکو د ګل غونت جانان په ګلستان نور کوم د ګل غونت جانان په ګلستان نور کوم عکسونه د یاقوت په مرجان نور کوم قدرت جهان خبرې کې دا ټول دي مباح قدرت جهان خبرې کې دا ټول دي مباح ګلونه په لمن کې د کنعان نور کوم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر معزز و مکرم صاحب وقار علماء کرام ددی علاقے د ضلع 400 د گرد و نوا خصوصا د سرډیرو غیور مسلمانانو ورونو مانا مخکې حضرت اقدس پروفیسر مولانا خیر البشر صاحب حفظه الله تعالی تفصیلی خطاب فرمایلو اغین مخکم زما دا آقا مولا دا دوارو جہان و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی شعراء پل قصائدم پیش کر بیانونم اغین مخکی بشوی مان بعد مہمانان گرام حضرات تشریف فرما دی و یقیناً زمانگا استاس و سر تاجون لوی اکابر موجود دی. زخو مختصر انداز کی یو سو خبری چی اگر زمانگ دا وقت ضرورت پی اگر استاس و مخی دکی خودل غارم ننگ چلی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ذل 400 دا ذلی پہریو ان کونسل کی او پہریو کلی کی دور درنا اجتماع منعقد کی یا ذلہ دل والے اجتماعات کی یا ذلہ ثوابے یا مردان والے اجتماعات کی یا ذلہ 416 فروری باندی دیو عظیم الشان اجتماع انعقاد کرے دے وجہ آگی صدا عزیزان وجہ آگا چمونگا اتاسو تقریباً بعض خبروں نہ خبر و بعضوں نہ خبر دا پاکستان رنبنے وزیر داخلہ خرزفر اللہ جس وقت کی وزیر داخلہ 1953 کے دا حکومت واقعی داغ پلاس کیوں آگ وقت کی قانونی پابندی لگولو چکے چاہ ختم نبوت نارو والا نوغم پا گولے باندی وشتیشی داغ وقت کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹانو داغ وقت نوجوانانو بڑاگانو زوانانو داغ وقت علماء طلباء داغ وقت کاروباریانو زمیندارو
دې ټولو د ختم نبوت د نارې دپاره رخ کړی یو جلسې ته او په هغه ځای کې چې کله په دې علماو په دې طلباو په دې یونیورسټۍ سټوډنټانو په بازار والو په هر چا ګولۍ ورېدي دا صرف د ختم نبوت د نارې په پاداش کې وي 10,000 خلک په هغې کې شهیدان کړی شو غسل ورله چا ور نه کړو هغې له چا کفن ور نه کړو جنازه پې چا ونه کړه راوي ته وغورځولی شو سلسله روانه وه د تحریک ابتدا وشوه هغه تحریک راتلو 1974 ته راورسېدو موږ اوس هم د هغه آیین پاکستان د هغې قایل یو او د آیین پاکستان مطابق نن موږ د قادیانې په پاکستان کې جمدې ګرځي ګینې هغه وخت لاړو کومه زمانه چې به داسې وه چې موږ به خبره کوله کہ اگر قادیانی کی گولی ہو اگر انگریز کی گولی ہو اگر قادیانی نواز کسی کی بھی گولی ہو ہمارا سینہ گولی کے لیے حاضر ہے رب کعبہ کی قسم آج ہم مقدار میں اتنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کسی کی بھی گولی ہو انشاءاللہ اسی کی گولی اس نے پہ وس کریں گے نناغ دوروں میں دے لیکن پہ حالات یریگو چه څنګه په 1953 کې په زرګونو خلک بغیر جنازې بغیر کفن نه بغیر د غسل نه صرف په دې یو خبره باندې چې د ختم نبوت په عقیده باندې کاربن ولاړو دا شهیدان کړی شو 1974 کې موږ له آیین راغی 1984 کې آرډیننس راغی د هغې مطابق موږ زندگی تیرو حکومت ته مو وایو او د قادیانانو ګماشدو ته مو وایو حتی کې الله پرب ته مو وایو چې خپلې کیزې دا مضبوط ونیسه دا الله په ذات قسم چې دا ملنګان موجودي د ختم نبوت عقیده څوک نشي چیړلی انشاءالله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غازیان ختم نبوت شهداء ختم نبوت د قادیانی عقاید په خپل ځای باندې نن زمونږ د وزارت داخله قلمدان چې د کوم سړي په لاس کې دی د وزارت داخله ترجمان هغه قادیانی دی زه دعوی سره وایم که زه دروغ وایم ماته دې اتکړی واچي بېشکه نن اقوام متحده کې زمونږ ترجمان د پاکستان نبیل نوم یې هغه قادیانی دی نن زمونږ په کلیدي اسامو باندې د ډیرو نومونه به زه وانخلم په ډیرو کلیدي اسامو باندې قادیانان براجمان دي او په 1947 کې چې د ربوي ځمکه په لیز باندې مرزایانو له ورکړی شوې وه 99 سال لیز بعد 1945 کې هغه لیز پوره کېږي هغې دپاره کوشش جاري دی لیکن انشاءالله موږ جمدي یو او زموږ نظر تیز دی موږ نه د چا د پلار دي له دا ځمکه نشي ورکولی که زما په بازار کې یوه فوټ ځمکه چا د ګورنمنټ راګیره کړې ده د حکومت پاکستان په ایکسکیویټر باندې د هغه بلډینګ نړولی شي هغه ترې اخیستی شي موږ وایو بلکل صحیح ده چا د حکومت پاکستان پراپرټي خپله قبضه کې اخیستې ده په زور دې ترې واخلي یا په رضا دې واخلي हमें कोई सरोकार नहीं लेकिन ये जरूर बता देना चाहते हैं कि 2045 में रबे की जमीन की लीज पूरी हो जाएगी अल्लाह की कसम हुकूमत वाले नाले इंशाअल्लाह हम मैदान कारजार बनाएंगे दादे सोखनोई जमुन द मर्ग में यार निश्ता मर्ग में यौजल राजी सिद्दीक अकबर फारूक आजम अली मुर्तजा उस्मानी सिद्दीक हमसे बड़े थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद वो भी कब्र में चले गए हम न रोक सके तो अपनी जान को कैसे रोक सकेंगे अजीजान को पदी पूरी बया बड़ा अजीब खबर हजरत मिर्जायान और कायद और दागी खबर बयान करी दा खुडी वड़ी खबर कादियानानो خو هغه خبرې دي چې هغه د بیان نه بالاتر دي چې مرزایان پیغمبرانو ته کوم کنزل کوي
الله ته کوم کنزل کوي ما ته بل ورځ یو لوی سړیو ما ته ټلیفون وکړو وی ته د کتاب حواله ورکړې ته وایي چې مرزایانو دا لیکلي دي ما ورته ویل او که چېرې د زور په خبرې نو بیا یې په زور وایم که چېرې د عدالت خبرې عدالت ته تیار که چېرې بحث ته خبرې بحث ته تیار که مناظرې ته خبرې مناظرې ته تیار که چېرې مباهلې ته خبرې الله په ذات قسم مباهلې ته تیار ته راځې ستا ذریت راځي یا قادیانې راولې ما حواله ورکړې ده چې دې ځای د قادیاني کتاب ما سره موجود دی اردو ژبه کې دی درس عبرت کتاب نوم دی 24 نمبر صفحه ده په درېیمه لکیره باندې مرزا لیکلي دي چې د عیسی علیه السلام نیاګانې بدکارې نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قادیانوں پہ لعنت قادیانوں پہ لعنت قادیانوں پہ لعنت مردی مومن مردی حق مردی مومن مردی حق ابل رزمردان ته نوټیفیکیشن راغی نسیم نومي قادیانی یو درخواست لیکي هغه درخواست وزیر اعظم پاکستان ته ځي زاغه درخواست خول شو وزیر اعظم پاکستان ته درخواست لاړو چې زمونږ جماعت دا دې مسلمانانو ګرځولې ده راکړې ده موږ دې جماعت اجازه راکړې شي حکومت پاکستان نوټیفیکیشن جاری کړو زمونږ علاقه ولی محمد خان مینه هغه په باندې دستخط کړو چې عادي وشي بیا راتلو تحصیلدار لا بیا پټواریان لا بیا پاګی ځای چې جوړېږي بیا ټولې طریقې جوړېږي ډیپټي کمشنر مردان سره مون خبر وکړه چې دا مردان به ټول سور شي لیکن قادیانی عبادت خانه ومنګا دلته د چا خپلار نشي جوړولې ډیپټي کمشنر بیا د مردان هغه په خپل ویزه ډیپټي کمشنر دا اعلان کول غواړم چې زما پلاش وتیریږي همانه به څوک نه جوړي موږ ورته وی ته خو چې نه جوړي حکومت بیا اعلانونه کوي حکومت نوټیفیکیشن جاری کوي لیکن الله ذات درته گواهو اول خدا خبره د حکومت نوټیفیکیشن خرڅو دا اجازه ورکړو ستاسو پلاری موږ نه شي جوړولې لیکن ورسره آئین پاکستان ته پکلګلار شو آئین پاکستان کې د 1974 د آرټیکل دلاندې آرټیکل 3 لاندې دریم نمبر آرټیکل لاندې آئین پاکستان د لا په بوکس کې چې کوم شکونه موجود دي پاغي کې 200 پاغي کې 160 260 او 106 لاندې چې کوم ترابیم شوي دي پاغي کې یو دا دفعه موجوده ده چې قادیانی چرې خپل عبادت خانه ته جماعت اولیکل یا اویل کچره قادیانی خپل عبادت خانه ته جماعت وی یا یغیتا عبادت خانه وی نو دتوا تکاله دې با مشقت ملاويږي زموږ دا مطالبه نه چې دا مرزاړه باندې جوړيږي مرزاړه د چا خپلار زموږ نه نشي جوړولې قسم ته ټول حکومتي مشینری ورسره شي زما اول محمد رسول الله د رسول حکومتي لیکن ورسره چې کوم نسیم احمد دا درخواست لیکلې د خپل عبادت خانه ته جمعه ویلې په دا جمعه ویلې دا یې پاکستان مات کړې د تدیا تکاله دې با مشقت سزا ملوشي دا ټول مری کړ تاسو ولی زکه چې دغه مرزایی شکورا قادیانی د ټرمپ سره ناشته ویډیو تاسو کتلې دا پاګی کې هغه فریاد کوي واویلا کوي جاری ټرمپ دوی وای چې پاکستان میں راوي اسلام اتکاله قید با مشقت را دورونو 15 روپے جرمانہ کړو 2017 کې 2017 کې په د کیس جوړ شوی دی په 2019 کې چې ټکاله دې کې 2019 کې د امریکا کې سمور غړل ولې موږ تاسو په دې نه پوهیږو زماده 107 ملزم زماده 506 ملزم زماده 188 ملزم زماده 300 زماده 302 324 ملزم
دا د چا د پلار د جیل نه بغیر د رهایی نه نشي آزادولی نو دا قادیانی شکورا د گجرات چې د پاکستان په جیل کې پروتو اته کاله قید ملاو د 2017 کې 2019 کې د امریکې ته څنګه ورسېد دا زموږ حق نه غصب کیږي ټول وایي چې زموږ حق غصب کیږي موږ به راوځو نه موږ به هر میدان ګرم ساتو انشاءالله انشاءالله موږ به ټوپی کی موږ به زری زری کی رب کعبہ کی قسم ہمارے تکے سے آواز آئے گی ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ بیا موږ هغه پسې ریسرچ کولو ګرځېدو شکوره څه ظلم کړو چې دی جیل ته تلو چې کله موږ د هغه علاقې هغه ټول هغه د هغه دستاویزاتو کتل نو د دې ظالم په گجرات کې مکتبه وه د کتاب خرڅولو علما لاړل په ایف آی آر یې وکړو د هغه علاقې پولیس والو 295 سی باندې په دې ایف آی آر وکړو خو د چې کوم کتاب خرڅولو په هغه کتاب کې موجود و زما پیغمبر د الله ښځه د الله د هغه کټ ته راځي دا د معقولو قابل دا شوټګول غواړي دا بربنډول غواړي میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع 417 کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 60 نوٹس پہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو ان کے عقائد پہنچانا اور ان عقائد پہ عالمی مجلس سے لوگوں کو دست و بازو بنانا انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ختم نبوت کا کام آئے گا انشاءاللہ نن صرف دیزے منداسی نیو ناس زمونگی اور روز را روانا دا اللہ دے خوشحال کا ابل روز دو بیر ڈی پی او نصیف خان نو میرے سخبر اکڑا ما اور دوے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن الحمدللہ آج پاکستان میں اتنے ہیں کہ میں ادھر لویر بیر اکبر پیر سے بلکہ چترال اور بولان کی پہاڑیوں سے اعلان کروں گا رب کعبہ کی قسم کراچی کے بندرگاہوں تک انشاءاللہ کسی چوک میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی ہم الحمدللہ طاقتور ہیں ہم افراد کے اعتبار سے جمہوریت کے اعتبار سے بھی الحمدللہ اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے اتنے ہیں کہ کوئی ایک بھی سامنے نہیں آ سکے گا انشاءاللہ تم ذرا چھیڑو تو صحیح کچھ دن پہلے ایکسپریس اخبار میں بیان آتا ہے پاکستان کے نمائندہ اخبار میں کہ ٹرمپ نے پاکستانی گورنمنٹ کو ٹارگٹ حوالے کیا کہ تو ناموس رسالت کے دفعات کو تحفظ ناموس رسالت کے دفعات کو پاکستان کے آئین میں ختم کر دو میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہم انشاءاللہ اپنی جانیں نچاور کریں گے لیکن کوئی اس قانون کو نہیں چھیڑ سکے گا انشاءاللہ ہم جانے نچاور کرنا بھی جانتے ہو لینا بھی جانتے ہیں داسی بمنی چی صرف منگ بمرو چی کم بخیل رازی واللہ چی غمرانا چمدے ہونا گرزی انشاءاللہ دا زمان پیغمبر کو ناموس خبر رہا میری بیٹی کے حیاء کے لیے میری بیوی کے حیاء کے لیے اپنی بیٹی کے دوپٹے کے لیے اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن کے دوپٹے کے لیے میں لڑ سکتا ہوں تو میں محمد الرسول اللہ کے امہات المومنین جو میری مائیں ہیں میرے پیغمبر کی بیویاں ہیں ان پہ جو تان کرے یہ ظالم قادیانی نے ان کو معاف نہیں کیا پیغمبر کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا اللہ کی قسم میں ان کے لیے بھی ڈھال بن کر آؤں گا انشاءاللہ تاسو پوئیگے پڑے ٹولا خبر منگے انشاءاللہ منگے کالج کے سبق کو آئیو منگے یونیورسٹی کے سبق کو آئیو مقصد دے کالجوں یونیورسٹی صحابی یونیورسٹی پیشاور باسی آگا دنوخار یونیورسٹی ایگریکلچر وغیرہ نور یونیورسٹی کی چکم زیمہ دو سٹوڈنٹانو ایمانوں کو کتو
जमुन दिया हुआ स्टूडेंट मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, एमफिल कर रहा हो, एलएलबी कर रहा हो, अल्लाह की कसम तुम्हें क्या पता, आज तो आलमी मजलिस ने ऐसी वबा फैलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। नामूस रिसालत के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेजेस, मेरे स्कूल और मेरे मदरसे के तमाम तलबा इस पे ईमान रखते हैं और इंशाअल्लाह दाल बन के मैदान में आएंगे। सोक दिंदा सोचने के जिला कानून बहुचीड़ो अब कचाऊ चिड़लो तासु टोल बहाजिर इंशाअल्लाह जान सतिकौ भी कानून दपारा जमन को यो साला यो जिस्म दे लाड़ पैगंबर बांधे कुर्बान शो कुर्बान दिशी लेकिन पैगंबर को नामूस का खबर है प्रीदु इंशाअल्लाह दाबद टोल वादवी नदा अल्लाह पजात कसम के दाबद वादवी ने टोलो दाबद टोलो को लकवा दे इंशाअल्लाह तो पैगंबर नामूस सपारा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत दबी लाश और दबी खपी में जोड़ी गई कि वो जोड़ी गई टोल में जोड़ी गई और जो कल आवाज के हाजिरी को भी इंशाअल्लाह हर जगह में मौजूद हो इंशाअल्लाह। और अगर कहीं खैर ने कोई ऐसी कोशिश की आपके जज्बे को सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बूढ़े ऐसे हो। इस्लामाबाद वालों, ट्रम्प वालों, अमेरिका वालों, जरा मेरे वतन के बूढ़ों को, मेरे नबी के आशिकों को आओ देखो, मेरे बच्चों को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम तो सूअर और ज़ना की औलाद हो। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा पैगंबर के नामूस के लिए मैदान में उतरेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस नूर खबर ज़नकुम जमा बशरान तशरीफ फरमा दी मां सिर्फ यो सो खबर इस्ता से गोश गुजार कोली और बुदी उम्मीद बांधे जम के मुंह टोल मल की गुरसु जमुन पता सो बांधे खड़ा डलू अल्हम्दुलिल्लाह पता सो टोल डालू पटोल डाले इंशाअल्लाह पटोल खतरा को और आदिश इस्लामाबाद वाले दुगुर जमा को चौक की पुलिस वाला मोलाड़ी नो बेच में दे जाए खत्म नबूवत लगू बेच में दे जाए इंशाअल्लाह खत्म नबूवत हुई माशाअल्लाह। दादो पुलिस ने रिटायर जो जज्बे पे होगा मारी उजल पे पात्राक दो सो का सब से मौजूद हुई पात्राक के इज्तिमावा या पत्तल कलकोट के कुमराट तफा के इज्तिमावा कसम दे पुलिस अफसरान कुल गुलू ना उना रो हम इन फूलों की परवाह नहीं करते, हम किसी और की परवाह नहीं करते। हम भी कह देना चाहते हैं इंशाअल्लाह जब मेरे रसूल की बात आती है हम जायदादों की परवाह नहीं करते, हम भी बच्चों की परवाह नहीं करते, हम किसी खानदान की परवाह नहीं करते। जब मेरे पैगंबर की बात आती है अल्लाह की कसम हम हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं इंशाअल्लाह। अभी अल्फाज में तासुर इजाजत वाले भी इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज्यादा दुनिया पासे ना दा मलगिर यो खबर से कि टोल की ने पखपल जाय की ने जे ऐलान कोल वाला ये ऐलान दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिल्ला 400 16 फरवरी बांधी चिकमा इज्तिमाला तो ईमान वर चोचा चाहेगा दादा इंशाअल्लाह। टोल भाई गने चमुंग सवार दा राजू तासो को देई ना कुर्बानी इंशाअल्लाह टोल गाजी है इंशाअल्लाह। नोर ला बलगरे चिकमा ऐलान को दी तो टोल बंदे बादे नबाद बलगरी अवल खुद टोल मगर ख्वास को